السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامع په برتن به وای چې سړی د تجدید د ایمان کوي تجدید د نکاح کوي دا به څنګه کوي یعنی سړی دی خپل کورواله ته دا وویله چې نعوذ بالله در الله فقره باندې ګرانه په دا باندې سړی کافر شو یا شراب وشول دی ولا شکر الحمدلله په دې باندې کافر شو حرام مال یو خوري هغه د سود مال دی د رشوت مال دی هغه د قبضی مال دی هغه د غلا مال دی یو خوري په دې باندې الحمدلله وایله په دې باندې انسان کافر کیږي بیا نو په دغه حرام او ناروا پیسو باندې حج ته روان دی او په دا باندې عمره کوي په دا باندې مدرسې جوړي په دا باندې صدقې کوي نو کله چې دا در معلومي دي چې دا حرام دي دا حرامي پیسې دي د خیر نیت چې وکي چاته ورکه په دا باندې سړی کافر کیږي نو ته چې الله ته طالب کیږي توبه باسي او بداسي کم لپس استعمال کړی دی هغه بیا دی استغفر الله استغفر الله یی دا بویا چې الهی دا خبره چې ما سید پر دغه زستا سمافي غواړم دغه سماوات کې به کلمه وای اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاص په هغه لفظ زیادې کوم چې ساده خلینو وتلې دي د هغه په وجه ته د مسلمانۍ سره د کفر و طرف ته وتلې دا کلمات سوي شوی دي بیا د حج وکي بیا د تجدید امام وکي ورسره به دوباره بیا حج کوي زکه د کافر حج سي کیږي نه په حرام باندې حج صحیح رسول دوباره به بیا د حج وکي نو کله چې دغه سړی په دغه کلمات باندې کافر شول پر دغه سړی باندې خپل زنان هم طلاق شول اوس دغه سړی تجدید د نکاح غواړي څنګه به کوي یو نیک سړی دی تجدید د نکاح کوي خو ډیر کسان دي په سلاسل سره پر ځان باندې طلاق کړي پروا هم نه لري نو دغه سړی د فار ضروري ده چې دوه گواهان براولي یا دوه نارینه یا یو نارینه دوه زنانه 15000 شپږ ارڅو مار چې مقرر کړي هغه څه به ورته وایي دغه 15000 په مقابل کې ما خپل ځان ته دل کړیو دی به چې ما قبول کړی یعنی هغه 15000 شپږ ورکول لازمي دي نن سبا د ډیر انسانانو بلکې د ډیر مسلمانانو د خپل نه داسې الفاظ وځي بیا خصوصا خپل نه پکې ته وګوري اکثریت حرامه ده اکثریت د سود په کاروبار باندې اخته دي اکثره په غلا باندې اخته دي اکثره په رشوت باندې اخته دي دا ټول پیسې حرامي سره په دې کې نه زکات شته په دې کې نه خیرات او چاته ورکوي زکات فرض شي دی هغه په حلالو پیسو کې راځي نو کله چې په دغه پیسو کې د خیر اراده وکړي چاته څه شي ورکوي په دغه باندې ته کافر شو تجدید ایمان وکړي ډیر داسې انسانان دي د دې مسلې سره واقف دي او نه خبره دي پر دغه انسان چې کله کافر شي خو څه زموږ باندې تراکس بیا به تجدید نکاح کوي نکاح به دوباره تړي زکه د مسلمان او د کافر په مابین کې نکاح کېدای نشي شته چې مسلمان ده ته کافر نو د کافر او د مسلمان په مابین کې به څنګه نکاح کیږي